بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وخت کې راغلی ما د تنګي د ډي ار سي چیرمن امجد کمال خان زی ته هغوی څه په خبره اترې کوو چې دوی ته په ډي ار سي کې کومې ستونزې کومې جګړې ډېرې راځي د هغې وجې څه دي او حل به یې څه وي. امجد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر امجد خان دا راته ووایه چې ډي ار سي کې تاسو ډېر وخت شو ممبر او بیا چیرمنۍ کې، نو کومې ستونزې د پښتنو ډېرې دي او د څه وجې دي او وجې هم د مینوال ته لږ هم وویل مننه به مې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډي ار سي په هکله به ته زه یو څو خبرې وکړم. ولې چې زما پکې 9 کاله وشو مسلسل چې کوم دی نو الله فضل سره چیرمني روانه ده. نو د دې غټه وجه چې کوم دی نو یو خو دا ده چې دغه ځای کې زمونږ په 3 خبرو باندې کار چې کوم دی نو دا کوو. یو اخلاص دی، یو برداشت دی او دریم چې کوم دی نو حکمت دی. دا 3 سیزونو باندې چې کوم دی نو مونږ د ډي ار سي چې کوم دی دا ډیل کوو. حکمت مطلب دا دی چې دی کې هر قسمه خلک راشي او تیز مزاج والا خلک وي، نرم مزاج والا خلک وي، زنانم وي، هر څه وي. نو هغه مونږ د هغوی په مزاج باندې چې کوم دی مونږ ځان پوه کړو او هغوی سره مونږ هغه طریقې سره چې کوم دی نو خبره اتره شروع کړو. نو یو خو د حکمت کار یو دغسې په دې باندې کو خبرې کوو نو بیا اوږدېږي، نو هغه ډېرې خبرې تېز جوړېږي. او برداشت دا دی چې هر قسمه خلک پکې راشي، هغوی مزاج چې کوم دی د هغې نو هغه مونږ برداشت د هغې نه کار اخلو. او اخلاص دغه دی چې مونږ دا په زړه کې دا یو درد دی چې کور نه وځو نو مونږ دا خبره وکړو چې یاره دا د الله مخلوق دی، دی چې کوم دی نو په پریشانو کې دی، په تکلیف کې دی. نو چې دې دپاره مونږ کومه یو طریقه اختیارو نو بیا دې کې زیات مدد چې کوم دی نو لنډه خلاصه خبره دغه ده چې د الله مدد دی. هغه اخلاص په وجه باندې الله پاک چې کوم دی نو کار مونږ ته ډېر اسان. حاجي دا راته ووایه چې دا کومې ستونزې یا شخړې چې د کورنو خاص کر د هلک او د جینۍ د جایدادونو هغه به ترې وړښته کړو، هغه هم تاسو له راځي. د دغې بنیادي غټه وجه څه ده؟ لکه دا کورونه روانېږي، طلاقونه، تاسو کوشش کوئ چې ونه شي او ډېر بچ هم کړل، خو چې دا کم کېږي نو د دې وجې بس وي. نو د دې غټه وجه دغه ده چې الله تعالی مونږ دپاره کوم یو څیز مقرر کړی دی او نبي علیه السلام مونږ ته د هغې یو طریقه ښولې ده. نو د هغې نه مونږ تجاوز کوو، هغه مونږ په بل طرف باندې لاړ شو. کو ډي ار سي کې دا کارونه او دا روغې مونږ کوو نو دا هم چې کوم دی نو یو داسې خبره ده چې دا د الله حکمونه چې کوم دی الله په قرآن کې ویلي چې اصلحو، تاسو چې کوم دی اصلاح کوئ او صلح کې خیر دی. نو دغسې چې کوم دی نو هغوی مونږ بچ کړو نو د تانې تحصیلونو نه او د عدالتونو نه چې کوم دی نو هغه بچ شي. په ډېرو لږو خبرو باندې چې کوم دی نو هغه زمونږ الله پاک مدد وکړي، هغه وشي. نو د دې غټه خبره دغه ده چې دی په بل طرف باندې لاړ شي. اوس لکه چې کوم دی نو د رشتو خبرې شي یا دغه خبرې شي نو هغه روانې په دې وجې شي چې هغه بل طرف ته خبره لاړه شي. هغوی رواجونه ډېر زیات شروع کړي، هغوی چې کوم دی ودونو کې، خادو کې، په هر یو څیز کې چې کوم دی د رواج نه کار اخلي او هغې کې ډېر زیاتې پیسې ولګي. نو هغه کو بیا هغه رشته وشي، بیا وروستو راشي نو خاوند هم پریشانوي، ښځه هم پریشانوي چې هغه قرضې خلاصې کړي، کو هغه پیسې خلاصې کړي نو هغوی په کور کې یو لوی انقلاب راشي. نو خبره دې وجه نه چې کوم دی بیا روانه شي چې طلاق ته مو رسي، بل ته مو رسي او جګړو ته مو رسي. هر یو حالت چې کوم دی نو د رواني پکې پیدا کېږي. نو د دې لپاره چې کوم دی نو زمونږ ستا د سوال نه مخکې به زه دا جواب درکړم چې یاره مونږ له دا پکار دی چې د الله حکمونو د پیغمبر کې مونږ ته څه ښودي دي په هغه طریقو باندې چې کوم دی نو مونږ ژوند اختیار کړو. په ودونو کې، په مړو کې او په خادو کې په رواجونو نه ځان کټ کړو او لږ سادګي طرف ته راشو. مطلب چې ضروري کم دي لکه مثلا ولیمه سنت دی پکار دی چې بالکل ودي شي. پیغمبر علیه السلام سنت طریقې سره چې کوم دی کړی ده او د خپل حیثیت نه مته زیات ټوپ نه وی کنه، او د خپل حیثیت نه زیات ټوپ وی نو د هغې څه دغه هم نه کېږي. راشي خلک خوس خوراک وکړي وایي لاړو مړه بس څه دغه نشته او نه چې په سنت طریقې وکړي نو هغې کې دعا هم وشي، خدای پاک چې کوم دی هغه څیز هم قبول کړي. خو دا دی چې بس دې دپاره زیات دغه خبره ده چې دا رواجونه کوي نو مالې حرام و رفت براهې حرام و بود. نو د امجد خان د دې شعر مطلب دا دی چې ایزی کم ایزی گو، په اسانه راځي او په اسانه ځي. داسې ده جي؟ بالکل. ډېره مهرباني جي ستاسو د ټایم راکولو. ویډیو ځان څه مخکې شیر کړئ مهرباني.